نبی علیہ السلام دنیا نا رخصت دو درې خبره وکړلې. کمې خبره واورې؟ یوه دا خبره وکړه، ای زما امتیانو، تاسو خپل نوکرانو، خدمتګارانو، خادمانو باندې نرمي کوئ. که په ورځ کې 80 ځله غلطي وکړي 80 ځله معاف کوئ. واورې دا خبرو ته په دې زړه ګلدسته کې ځای ورکړه. یوه دا خبره وکړه. بله دا خبره وکړه، ای زما امتیانو، خپلو بیبیانو ښځو سره نرمۍ سلوک کوئ، وهل ټکول بې جامه کوئ. او درېمې وفرمیل لا تترکو الصلات، امتیانو مونځ مه پرېږدوئ، مونځ مه پرېږدوئ. مونږ کامیابي به هله وي چې څنګه د ماسپښین او مازدیګر او په ماښام کې ګڼه وي چې دقه شانتې په ماسخوتن او په سحر کې ګڼه شي. دا یې زمونږ کامیابي ده. میلاد ستا هله کامیاب شو چې کله ته دې ځینه لاړې او سحر جمعې ته هم بیا راغې، بیا ته کامیاب، بیا ته خوش قسمت یې. او چې تر څو پورې عمل نه وي درکې بس بیا نقصان کې پروت دی. عمل به مونږ ته په کار راځي، عمل هم ضروري دی. داسې پاکانو خلکو سره تعلق هم ضروري دی، خو عمل هم ورسره کوئ. عمل ضروري دی. نو کوشش کوئ ما عزتمندو په دین کې څو ورځې ژوند دی. اچانکي مرګونه نبی علیه السلام فرمایي اخر عمر کې به زیات شي. بالکل سړی ټیک ټاک وي راغوزار شي چې ورګورې بس بیا په دې کې ساه نه وي. نو مونږ ته به هم مرګ راځي. په کار دی چې مونږ ته مرګ په داسې حال کې راشي چې مونږ فرشتو ته خاندو، فرشتو ته خاندو او مونږه مرګ له تیاری کړې وي. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي.